أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. سورة یوسف 55 نمبر آیت ہے. اور یہ 55 نمبر آیت کی د یوسف علیہ السلام دغه بادشاہ نه مطالبه کول چې ما به د خزانو باندې مشرک او د اختیارات ما ته حواله کړه. خزائن الارض نه مراد هغه کرونده محصولات ټول هر شی پکې شامل دي چې کوم څه نه ګټه راځي. او یوسف علیه السلام دغه مطالبې دپاره دوه دلایل ویل چې هغه سړی چې د خزانو مشرک وي د هغې دپاره دوه صفتونه ضروري دي. یو دا چې د خزانو د قوم د املاکو محافظي، یعنی مال ضایع کول او دغه شان د کې بیزه فضل خرچیانی دا شیزونه ما کې نشته، او کم کس چې فضل خرچی نه کوي، مال نه ضایع کوي، ذاتی مقاصدو کې نه لګوي، دا محافظ او بیا خزانه نه خرابي، خزانه ډکه. دویم عالم زه پوهیم، خزانو په حالاتو باندې پوهیږم، یعنی پیسې ورکول چاته پکار دي، چاته نه دي پکار، په کم شي کې لګول پکار دي، کم شي کې نه دي لګول پکار، په دې حساب باندې زه پوهیږم. د یو ملک د ترقۍ دپاره، اقتصاد سمېدلو دپاره بنیادي شی د خزانې ډکوالی دی. په دې باندې هر سړی پوهېږي، لیکن خلک کیسې بیا بدلې کوي. او د خزانې د جوړولو دپاره، د ډکوالي دپاره ښه صفتونه د خزانې د وزیر دپاره دا دی چې دا محافظي او د خرج کولو او د ګټلو په لارو باندې پوهېږي. هسې تش وزارت یې نه سنبال کړی چې صرف پیسې د هرې لارې نه چې په خپل جیب کې کېږي په خپلو ملګرو باندې خرج کړي چې ملګري مخالفت ونه کړي، نو بیا خزانه ناکام کېږي. اوس دا مسله ده چې یوسف علیه السلام بادشاه ته وویل چې ما رزمکې په خزانو باندې مشر کړه. د دې نه مخکې هم څه ډېر احوال تېر شوي دي. امام بغوي رحمه الله د هغې تفصیل ذکر کړی دی چې کله یوسف علیه السلام آزاد شو، او دا د چا په پیغام باندې آزاد شو؟ د مصر د بادشاه په پیغام باندې آزاد شو. دا مشهور قول دی، د عزیز مصر په بنا باندې نه. او د عزیز مصر نوم چې کوم دی دا قطفیر دی، د خزانې کوم وزیر چې یوسف علیه السلام په کور کې اوسېدو، او د بادشاه نوم ریان دی. دا د ریان په پیغام سره آزاد شو. کله چې دی ازادېږي نو امام بغوي رحمه الله وایي کله چې د استازی راغی په یوسف علیه السلام پسې جیل او ورته یې وویل چې ته به ازادېږي، ته بادشاه غواړي، او بادشاه غواړي چې مخامخ تا سره خبرې وکړي او تا له یو لوی منصب درکړي، ستا قدر او عزت بادشاه معلوم کړی دی. یوسف علیه السلام د ټولو نه اول غسل وکړو جیل کې، ویې لمبل، پاکې کپړې یې واغوستلې، او د هغې نه بعد د جیلیانو دپاره اوږده دعا وکړه. د وتلو په دوران کې چې کومه دعا کړله نو امام بغوي رحمه الله وایي چې یوسف علیه السلام داسې وویل چې حسبي ربي من دنیایا، زما د دنیا په باره کې ما لر الله پوره دی، چې الله زما سره یي، دنیا ټوله زما خپو ته په خپله راغورځېږي. او حسبي ربي من خلقه، مخلوق په باره کې هم زما دپاره خپل رب کافي دی. عز جاره وجل ثناؤه ولا اله غیره، هغه سړی محفوظ دی چې د الله تعالی په پناه کې راغی او د الله تعالی ثنا ډېره لویه ده. دا دعا یې وغوښتله. د هغې نه بعد عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دام فرمایي چې دروازه باندې لیکل وکړل، کومې دروازې نه چې وت، او دروازه باندې داسې ولیکل چې دا ځګینه چې کوم دی د ډېرو مصیبتونو کور دی، دارالبلوا د مصیبتونو کور دی، او دا د دشمنانو د خوشحالولو ځګینه ده چې بس ته دې ځګین ته راشي دشمنان به دې خوشحاله وي. او در صحیح ملګرو معلومولو یو امتحان دی چې کله جیل ته لاړ شي ملګري به دې معلوم شي چې څوک دې ملګري دي څوک دې ملګري نه دي، بهر یې خو پته نه لګي. او بیا یې ویل چې دا د ژوندو دپاره یو قبر دی، قبر الاحیاء، د ژوندو یو قبر دی. بس سړی به ژوندی یو جیل کې به ناست د دنیا د حالاتو نه خبرېږي چې بس په دنیا کې څه تېرېږي. له دغه ځګین نه روان شو. عزیز مصر د ملک چې کوم دی بادشاه ریان، هغې ته ځان ورساو. هلته چې کله دی ورغی نو په عربۍ ژبه کې سلام وکړو او په عبرانۍ ژبه کې یوه اوږده دعا د بادشاه دپاره وکړله. تاریخونو لیکل امام بغوي رحمه الله وایي چې د دې نه وروسته بادشاه ته ډېرې ژبې ورتللې، نو د دې یوسف علیه السلام نه په مختلفو ژبو کې تپوسونه وکړو. یوسف علیه السلام مختلفو ژبو کې جوابونه ورکړل. د هغې نه وروسته
دغه بادشاه چې کوم دی دوه ژبو باندې نه پوهېدو، یو په عربۍ باندې نه پوهېدو، بل په عبرانۍ نه پوهېدو. نو د سلام په عربۍ کې وکړو او دعا یې په عبرانۍ کې وکړه. ګویا چې په دې طریقه باندې بادشاه پوه کړو چې تا له کومې ژبې درځي د هغې نه ماله ډېرې راځي. په دغه طریقه باندې بادشاه چې کله د دې یوسف علیه السلام خبرې واورېده، د علمیت یې ولیده، ډېر زیات متاثره شو. او د متاثر کېدو نه بعد چې کوم دی نو یوسف علیه السلام ته یې وویل چې دا راته ووایه کوم خوب چې ما لیدلی دی هغه خوب تعبیر ما ته مخامخ بیان کړي، زه مخامخ ستا نه ستا په خوله باندې زه واورم، ستا الفاظ زه واورم. یوسف علیه السلام د بادشاه خوب او د هغې تعبیر شروع کړ چې تا خوب داسې لیدلی دی او تعبیر یې داسې دی. په دې خوب بیانولو کې یوسف علیه السلام داسې نکتې بیان کړلې، داسې جملې استعمال کړلې چې دغه نکتې بادشاه هم چاته نه وي ویلي. یعنې بادشاه چې کوم خوب لیدلی او چې ما غواګانې ور دي، اووه غواګانې دي، سربي دي، خوارې غواګانې پسې اووه نورې راغلې ویې خوړلې او اووه واګې مې ور دي شنه دي، دا لنډه خبره وه. دې نه علاوه پکې نور هم ډېر څه وو چې بادشاه چاته ویلي نه وو. او یوسف علیه السلام ته هغه څه هم بیان کړه چې کوم بادشاه چاته نه ویلي، پټ پراته وو، په دې خوب کې موجود وو، بادشاه ویلي نه وو. یوسف علیه السلام ته هغه هم بیان کړه. ممکن ده چې د وحي په ذریعه باندې یوسف علیه السلام ته ښودلی شوي وو چې بادشاه داسې خوب لیدلی. بادشاه ورته وویل چې د خوب تعبیر دومره نو ما حیران کړی چې کوم تعبیر یې تا ویستو، لیکن زه دې خبرې ته حیران یم چې دا کوم څه چې ته ما ته بیانې زما د خوب متعلق، دا خو ما هېڅ چاته نه دي ویلي، تا ته دا خبر چا درکړی دی؟ د هغې نه بعد یوسف علیه السلام ته وویل چې دا راته ووایه چې قات خو انتهایي خطرناک دی، مصر په قبضه کې راولي او د مصر خوشه ملکونو کې به هم قات راځي. اوس د دې لپاره منصوبه پکار ده. منصوبه به څنګه وي؟ یوسف علیه السلام ورته وایي منصوبه ډېره اسانه ده، داسې کار وکړه چې اووه کاله به زبردست بارانونه کېږي، د هغې نه بعد قات راځي. نو په دې اووه کاله کې ټول قوم خبر کړه چې هر سړی ډېر زیاته کرونده وکړي، کرونده کې انتهایي خواري وکړي، ډېره زیاته کرونده وکړي، د خپل وس مطابق ډېره زیاته کرونده. او دې کرونده کې دې داسې وکړي 4 حصې ځان له واخلي او یوه حصه د قات کال ته جمع کړي. کوم قات چې روان دی هغې دپاره د 5مه حصه، هر کال د 5مه حصه د خپل پیداوار نه بېلایي جمع کوي دي د قات دپاره. په دې طریقه به هر سړی د قوم هر سړی به هغه سره به دونه مال جمع شي چې د خپل قات د کال مقابله په خپله باندې وکړي، دونه خوراک به ورسره وي چې هغه ټایم کې به دې خوړی شي. د حکومتي کوم محصولات چې دي چې کوم سرکاري ځمکې دي خلک پکې اوسېږي او سرکار ته محصولات هغې ورکوي، نو دغه محصولات به سرکاري خزانو کې به جمع شي او بچت به پاتې شي. د قات په کارونو کې به خلکو سره چون ګزاره کېږي په دغه طریقه باندې، نو د محصولاتو دانې به راغستې کېږي او د بهر ملکونو نه به خلک راځي به دانو پسې، ځکه بهر ملکونو کې به غربت شروع کېږي، قات به راځي، نو بهر ملکونو نه به قافلې راځي. او قافلو د راتلو دپاره یو زبردست انتظام پکار ده چې په لاره باندې ډاکوان یې لوټ نه کړي، تنګ نه شي، خوشحاله وي، هغه خلک به راشي په مناسب قیمت باندې به دغه دانې په دغه خلکو باندې خرڅې به. چې دا پې خرڅې په مناسب قیمت، مطلب دا چې خلکو د مجبورۍ نه فایده نه پورته کوي چې ګرانې پې خرڅ کړي. په دې طریقه باندې به د حکومت خزانو ته په غټه پیمانه باندې پیسې هم راشي، ځکه د بهر ملک نه به دغه وشي، برآمدات به وشي، نو به دغه حکومت به مالداره شي او د دې سره سره به د انسانانو خدمت وشي، د هغې سره به مرسته وشي چې دا یو لویه کارنامه ده، انساني خدمت یو لویه کارنامه ده. دا خبره چې د یوسف علیه السلام د بادشاه واورېده، نور ډېر زیات نور هم پسې متاثره شو، حد خوشحاله شو. او د یوسف د دې بادشاه خیال داسې و چې دا غوړ اختیارات همدې سړي ته حواله کړي، لیکن د اختیاراتو یې په حل څه ونه ویل. خو یوسف علیه السلام ته یې وویل چې دا راته ووایه چې د دې اقتصادیاتو دپاره او د دغه حالاتو د مقابلې دپاره څه طریقه کار ده، څوک ولا منتخب کړم، یعنې د کار طریقه خو تا ما ته وښودله، خو دې لپاره یو باصلاحیته سړی پکار دی چې په دې خبرو خو عمل وکړي که نه، او دا خبرې وړاندې بوځي. یوسف علیه السلام ورته ووایي دا ګران کار پکې ما ته حواله کړه، زه په خپله باندې کوم. نو اصل کې د خزانو اختیارات غوښتل دا داسې نه وه چې ګنې د خزانې د زما شو زه به یې مالک یم، داسې معنی نه ده. د دې خزانو دا خدمت چې کوم دی د ګران کار په دغه زمانه کې په دغه سخت ټیم کې دا ما ته حواله کړه، دا خدمت به زه وکړم. نو د بادشاه ورته ویل ټیک، د بادشاه خوښه دا وه چې هر څه ورته حواله کړي، لیکن یوسف علیه السلام د بادشاه د کورنۍ سره تعلق نه و، هغه د یو پیغمبر زوی و، بېشک په خپله پیغمبر و، لیکن دنیاوي کارونه هنرونه دا زده کول غواړي. امام بغوی رحمه الله وایي چې بادشاه دې دغه ته وویل، یوسف علیه السلام ته وویل چې ته به یو کال زما سره په دې کور کې اوسېږي، بغیر څه د منصب نه، زما سره به یو کال چې ته زما سره پاتې شې د بادشاهي په دې کور کې، او د حکومت دا ټول اړخونه ته خپلو سترګو باندې ولیدل، مطالعه دې کړه، تجربه دې وشوله، د هغې نه بعد به ته وزارت حواله کړه. و یو کال یوسف علیه السلام د دې ملک سره بادشاه ریان سره په کور کې پاتې شو،
او د مختلفو خلکو وفدونو سره به ملاوېدو، د بادشاه سره به سم ګرځېدو چې د حکومت چارې زده کړي. هغې نه بعد بادشاه ورته غوڼ اختیار حواله کړو چې بس دا ټول حکومت ستا شو او ځان له هسې براینان پاتې شو. حکومت یوسف علیه السلام چې راغی او د حکومت د حواله کېدو نه وروسته چې کال پکې تېر شوی یوسف علیه السلام د پرلپسې محنت نه وروسته بادشاه باقاعده مسلمان شو. او بیا یوسف علیه السلام دا ژوندی دی چې ریان بادشاه د وفات شو. په دې زمانه کې دنه تاریخونو لیکلي دی چې د عزیز مصر د خزانې کوم وزیر شو. زر تاریخونو لیکلي دی چې دا د بادشاه معزول کو لرې کو او د هغې په ځای باندې یوسف علیه السلام راوستی. زیاتو د تاریخونو لیکلي دی چې د کال موده کې دننه چې کله دا بادشاه یوسف علیه السلام ته یو ویل چې زما سره به اوسېږي، په دې زمانه کې دننه عزیز مصر وفات شو. او چې کله وفات شو نو بیا د بادشاه په وینا باندې چونکه یوسف علیه السلام خو هم د خزانو اختیارات یې سنبال کړل، خو د دې سره سره د زلیخې مسله پاتې وه. نو زلیخا بادشاه یوسف علیه السلام ته ویل چې زلیخې سره بس نکاح وکړه که ستا خوښې. یوسف علیه السلام دا قبول کړو او چې دی کله قبول کړو نکاح وشو. نو امام بغوی رحمه الله په دې ځای کې داسې لیکلي دي او دا قول د امام قرطبي رحمه الله د تفسیر مظهری نقل کړی دي چې د یوسف علیه السلام او د زلیخې منځ کې ډیر زیات محبت پیدا شو. دومره محبت اوس د یوسف علیه السلام بیا و چې دومره سره زلیخې بیا نه و. دغه روایت کې دی چې یوسف علیه السلام د زلیخې نه تپوس وکړو چې کوم وخت تا سره زما نکاح نه و شوی نو تا ډېرې منصوبې جوړولې، اوس د هغې په ځای باندې دا لاره غوره نه ده، د نکاح لاره غوره نه ده. زلیخې بس وویل چې بالکل ستا خبره صحیح ده، زما سوچ فکر غلط. بیا د یوسف علیه السلام ویل چې تا چې زما سره په هغه زمانه کې کوم محبت کوم هغه محبت وس نشته. دا ولې؟ زلیخې ورته ویل دا ځکه چې ستا په وجه باندې ما الله تعالی قدرتونه معلوم کړو، د الله تعالی وجود او د الله تعالی صفتونه مې معلوم کړو. ستاسو د ژوند تېرول په وجه باندې زما د الله تعالی سره داسې مینه پیدا شوه، دومره محبت مې د الله سره پیدا شو چې اوس هغه مره محبت ستا سره زه نشم کولی. یعنې په یو زړه کې دومره زیات محبت چې زما څومره د الله سره دی اوس تا سره دومره نشته. نو دې نه معلومیږي دا چې په کم زړه کې د الله تعالی محبت کمیږي د بل چا محبت به ځای کېږي، او چې د الله تعالی محبت غالب کېږي د نور شیانو محبتونه په خپله کمیږي. په دغه طریقه باندې راکمیږي. نو کم خلک چې د الله تعالی د دین نه باغیان لوپران خلک اخوا دېخوا ژوند تېرولو له هسې بس بانې ګوري. تاسو به لیدلي غټ غټ خلک به په لویو لویو وخت وزیران به وزیر اعظمان به سپي به ساتي، سپو سه به ژوند تېروي. دا ولې د دوی په زړونو کې د الله تعالی مینه بالکل نه باغیانی. الله تعالی یې داسې بېکاره شي سره د محبت پیدا کړي چې هیڅ شی په دنیا کې نه وي او دنیا ته یې وښیي چې کم خلک د الله تعالی سره مینه نه کوي برسې لعنت اخته کوم او برسې مصیبت کې بیا پروت دي. ډېر خلک داسې چې ښه سنجیده کس په معلومیږي لیکن د هغې ژوند به د بانګیانو سره د کوترو سره د دې شیزونو سره تېرېږي او په دغه کې به شپه ورځ دی لګي. د الله تعالی محبت چې کوم مړه ته کوز شي بیا د عام مخلوق په نسبت باندې د الله تعالی په نسبت باندې د عام مخلوق مینه به ډکه دونه نه راځي او بیا داسې بېکاره څیزونه مینه خو بیخي نه راځي. کوم قیمتي مخلوق چې د هغې مینه هم یې خو دومره زیاته نه. تفسیر معرف القرآن ذکر کړي د محسنو تاریخونو په حوالې سره د نورو تفسیرونو په حوالې سره چې د زلیخې نه بیا د یوسف علیه السلام دوه زامن شوي دي. د یو زوی نوم یې افرایم دی او د دویم نوم منشا دی. دا و د دې ځای نه هغه مختصره خلاصه چې کوم د اجعلني سره تعلق دی چې خزانو باندې ما مشرک او دا تحقیق د امام بغوی رحمه الله دی. اوس دې مسلې ته راځو چې په شریعت کې یو مسله ده او دا مسله بیخي اتفاقي ده. مسلم شریف په روایت کې دی عبدالرحمن ابن سموره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام موږ ته ویلو چې تاسو وحده په خپل باندې مغواړئ، چاته مو وایي چې موږ دا وحده راکړئ او زه به دا وحده سنبال کړم، د وحدې مطالبه چا نه مه کوئ. وایي ځکه که تاسو د وحدې مطالبه وکړه او تاسو ته میلاو شو د مطالبې په وجه باندې میلاو شوه الله تعالی امداد به تاسو سره نه وي. نو چې کله د الله تعالی امداد د سره نه وي د قوم دومره غټه ذمهواري به ته څنګه سنبال کړي؟ نو وایي دومره به وشرمېږي دومره به ذلیله شي چې د حد نه سیوه. وایي دا کار مه کوئ. دغه شان په بل روایت کې دی یو کس راغی د یو وحدې مطالبه وکړه، نبي علیه السلام ورته وویل چې موږ داسې کس ته وحده نه ورکوو چې هغې مخکې نه نیت کړی چې مال راکړي، موږ نه ورکوو داسې وحده. او دا په هغه ټایم سنباله چې خلک ووایي چې او ته مستحق، خلک راجمع شي چې د دې وحدې مستحق ته یې او موږ تا ته حواله کوو
او دې باندې اتفاق لري او ته سوچ وکړې چې که زه سنبال نه کړم نو چاته به حواله کوي لہذا د حقونه به ضایع شي راشي سنبالي لکه عام طور خلک چې امام ګوري نو یو خاص کس پسې لاړ شي هر څوک نه امام کوي نو بیا هغه کس ته ووایي یاره موږ ته باندې اتفاق کړی ته هم خوښ کړی امامت ته ته موږ ته راشي هسې مثال بیا هغې نه بد هغه راشي څوک داسې نه کوي چې راشي په منبر کې محراب کې ناست چې زه یم بل څوک رانه ولوي دې څوک نه کوي دا د وزارت د غوښتلو شرعي حکم شو دې ځکه کې یوسف علیه السلام وایي چې ما د خزانو ځمکې په خزانو باندې وزیر مقرر کړي اجعل لي ما وګرځوئ په خزانو د ځمکو باندې نو مطالبه وشوه اوس دا ده چې د نبي علیه السلام دغه احادیث مبارکه او د دې آیات په منځ کې تضاد شته که نشته تضاد خو نه وي ښکاره خبره ده چې قرآن او د حدیث منځ کې تضاد نه وي اوس په دې باندې به موږ ځان پوهوو چې آیا د دې مطلب څه دی د هغې مطلب څه دی چې کله مفهوم ته موږ ورسېږو مسله به حل شي د ځینې علماو رایې دا ده چې حکومت غوښتل د قوم نه د چا نه قطعا ناجایز دي او هغې دپاره هغوی بیا څه تحقیقات لري په دې کې یو د ځینو تحقیق دا دی چې یوسف علیه السلام چې وویل چې ما د خزانې ځمکې په خزانو باندې مقرر کړي وایي دا ورته الله تعالی د وحي په ذریعه باندې ښودلي و دا قول د مولانا طیب صاحب دی اوس دا قول په احادیثو کې قرآن معتبرو تفاسیرو کې چېرته په دوربین کې هم نه ښکارېږي هېڅ چېرته نشته نو چې نشته نو معلومېږي دا چې د دوی رایې ده لیکن دومره قابل قبول هم نه ده دویم قول چې کوم دی هغه دا دی چې یوسف علیه السلام د وحدې مطالبه نه ده کړې د بادشاه نه څنګه یې نه ده کړې وایي داسې یې نه ده کړې چې کله دا یوسف علیه السلام راغی نو په دې ټایم کې بادشاه ورته غوڼ اختیار حواله کړو چې د غوڼ اختیار ته واخله ستا شو ته بادشاه شو او زه اوس بادشاه نه یم یوسف علیه السلام ورته وایي چې نه بادشاهي مه راکوه صرف د دې خزانو مشر مې کړه بس دا قول انتهایی بیکاره او بلکې د ډېرو نصوصو خلاف دی څنګه د نصوصو خلاف دی وړاندې ما د امام بغوی رحمه الله واقعه نقل کړه چې امام بغوی رحمه الله وایي چې یوسف علیه السلام چې کله راغی نو بادشاه ورته وویل چې هغه خوب تعبیر راته مخامخ بیان کړه ستا د خولې نه زه اورېدل غواړم زما شوق دی یوسف علیه السلام ورته تفصیلي قصه وکړله د خوب هغه خلاصې ورته وویله تعبیر یې ورته ویسته هغې نه بعد ورته بادشاه وایي چې دغه ذمواري په دغه وخت کې دغه ذمواري سنبالول خو ډېر ګران کار دی دومره قات دپاره تیاری نیول او دغه قات په ټیم کې د قوم خدمت کول دا خو زموږ د وسې خبره نه ده ګران کار دی نو یوسف علیه السلام ورته وویل چې دغه ذمواري ما ته حواله کړه دا ګران کار پکې ما ته حواله کړه نو داسې انګلیس څه خبر رانغله چې کلمه کې دی بادشاه شوی دی او ورته یې وویل چې نه بادشاهي مه راکوئ دا وزارت الله کې یو خو د دغه امام بغوي تحقیق نه دا خبره خلاف شو دویم نقصان یې دا دی په دې باندې د ټول اهل علم اتفاق دی چې د کافر حکمران سره دننه ملازمت او وزارت سنبالول کافر سره چې د فاسق فاجر سره ظالم سره دننه که مسلمان ولې نه خو چې فاسق فاجر یې ظالمي هغې سره دننه عهده سنبالول دا جایز دی که ناجایز دی نو په دې کې اکثر علماو رایې دا ده چې ناجایز دی او دغه په دې باندې دلیل څه شی دی د قرآن ډېر نصوص هم په دې باندې اشارتاً دلایل شته لیکن امام ابوبکر الجساس رحمه الله په احکام القرآن کې لیکي د دې آیات لاندې لیکي چې فلن اکون ظهیرا للمجرمین د مسلمان فریضه دا ده چې د مجرم سړي سره به تعاون چېرته نه کوي او چې کوم سړی د مجرم ښکاري نو بس هغې سره تعاون نه به ځان ساتي چې دا زه تا سره په هېڅ شي کې مرسته نه کوم هېڅ شي کې نه به د صفت کومه نه به سره په لاره باندې ځمه او نه به ستا تعظیم او احترام کوم او نه به تا ته سپورټ جوړېږم چې تا مضبوط کم او اقتدار ته دې ورسوم په دې مسله باندې مکمل اتفاق دی حج په دې باندې اتفاق دی اوس چې کله ته د یو کافر سره وزارت سنبال کړي نو چې کله د خزانې وزارت سنبال خزانه قوي شو اقتصاد قوي شو پیدا چا ته راړه بادشاه ته راړه بادشاه چې دی څوک دی کافر دی نو دا کفري نظام مضبوطول شو نو په دې ټایم کې خو دا ښکاره جرم معلومېږي دا خو نور هم پسې غټ جرم دا هغه جرم شو چې اتفاقي جرم دی د چا پکې اختلاف نشته اتفاقي جرم دی معلومېږي دا چې دا قول بیخي ثابت نه دی چې یاره یوسف علیه السلام ته بادشاهي میلاو شوه خو یوسف علیه السلام وویل چې نه بادشاهي مه راکوئ د خزانو دا وزارت صرف پکې ما ته حواله کړي دا سنبالوم دا خبره بالکل د دغې نصوصو خلاف شو او تفسیر مالک قرآن په دې باندې ډېر زیات تفسیري تحقیق کړی دی چې د کافر حکمران سره ملازمت کول شرعاً څنګه دي کم د جواز صورت چې دی نو هغه هم خپل شرایط لري هغه شرایطو کې دننه دی
هغه نه بهر نه دی. هغه شرایط دادي چې کله ته ظالم سره هوده سنباله، د کافر سره سنباله، فاسق فاجر سره سنباله، نو یو شرط دی دا دی چې کدی بادشاہ ته دومره اختیار درکو، پور اختیار درکو چې دغه وحده سنباله کا او بدی وحده کې ته مکمل اختیار منی، زما د جرایم او زما د ناجایز قوانینو منل پتا باندې نشته. یو قانون یو ناجایز زما ونه منی، د خپل شریعت مطابق بدی دی وحده باندې عمل وکړه، د پور اختیار چاته ملاو شو نو دې سنباله ولې شي. یو خبره. دویم په دې ټیم کې بدا قادر نه چې دغه ظالم حکمران لري کې، د فاسق لري کې، د کافر لري کې، په دې باندې مصلح حکومت راولي، نیک حکمران پر راولي، په دې بقادر نه. اوس کده ته یو پول اختیار ورکړی دی، د دین خدمت کوه او د وزارت سنبال کړه، د مذهبي امور وزارت سنبال کړه، پول اختیار یې ورکړی دی. خو دې پول اختیار په دوران کې دې کولای شي چې حکومت لري کې او دغه وځه نیک کس راولي او نه راولي، بیا مجرم دی او دا وحده ځانشتم، دا وحده سنبالول ولا ناجایز او حرام دی. بیا د ناجایز حکومت د فار سپورټر جوړېدل د ورخ وخت ډېر لري خبره ده، لیکن په دې تش خاموشه چې د حکومت لري کولای شي نه لري کوي، مجرم دی، سخت مجرم دی. اوس دا قول لا واخله چې یاره بادشاہ چې ونه کافر وو، یوسف علیه السلام ته اختیار ورکو، یوسف علیه السلام ته نه اختیارات تاسو سره دي، ته یو وزارت په کسره ماته حواله کړه زه کوم، د ښکارا د اتفاقی نصوص او اتفاقی احکامو خلاف قول دی. یو خبره شوه. دویمه دا ده چې په دې باندې قرآن او حدیثو کې هیڅ دلیل نشته چې د پور اختیار حواله شو، د پور اختیار نه راکته شو، ویل چې نه یو وزارت سربراہ کی نور مراکوي. په دې قرآن او حدیث هیڅ نصوص پکې نشته. هغه کوشش کوي کم کسان چې دا ثابتوي، نو کوشش داسې کوي چې وکذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حيث یشاء. دې ځکه نه دلیل نسی چې الله و یوسف علیه السلام ته منګه مکانت عامه ورکو. مکانت عامه په معنا د څه سره اخلي؟ حکومت سره اخلي، چې موږ یو عام حکومت ورکو او بیا وایي دلیل پیدا ده چې یتبوأ منها حيث یشاء. دا یوسف علیه السلام به ګرځېده په دې ځمکه کې چېرته چې خوښه وه. اوس مکننا په معنا د حکومت سره نه دی، مکننا دا تمکین نه دی، تمکین زی ورکولو ته وایي. معنی داسې ده چې موږ یوسف علیه السلام ته د اوسېدلو ځګې نه ورکړو په ځمکه کې، او مخکې دې کذالک کې تشبیه ده، تشبیه دپاره راځي. نو معنی داسې شوه چې څنګه یوسف علیه السلام موږ د جیل نه راویستو او د عزیز مصر د بادشاهي کور ته ورساو، همدغه شان ده کې موږ یوسف علیه السلام د جیل نه راویستو او د مصر حکمران هم تشبیه شو. یا موږ یوسف علیه السلام د جیل نه راویستو او عزیز او د ځمکې مصر کې موږ د مصر په ځمکه باندې موږ د پول اختیار من کو چې په کوم ځای کې اوسېږي نو اوسېږه. اوس جیلونه میلونه نشته، کویان نشته، کولا او ګرځ چې په کوم ځای کې اوسېږي. نو مکننا د تمکین زی د اوسېدلو دپاره زی ورکول ته ویل کېږي، او رهایش کې د حکومت معنی نه راځي. په دې وجه باندې د کور ته مکان وایي او د کور مالک ته مکین وایي، او ته چې بل کس راولې د کور کې کېنې د ته تمکین وایي. نو مکننا کې د حکومت معنی نشته دی چې ته چې موږ مکانت عامه عام حکومت عمل ورکو، دا معنی د زګین نه معلومیږي. او دا څنګه یتبوأ او دغه د لپاره تشریح نشي کېدی، کته وایي چې د حکومت د لپاره تشریح ده، یتبوأ په معنا د اوسېدلو سره دی. د یوسف علیه السلام به اوسېدو په دې ځمکه کې چرته چې خوښ شو. نو دا کوم اشارات دی وایي چې یاره دا د دې نه معلومیږي، یتبوأ منها نه معلومیږي، نو دا قطعا نه معلومیږي، د هیڅ مفسر قول هم نه دی، د هیڅ چا رایم نه ده. دویمه دا ده که مکننا په معنا د حکومت سره والي چې موږ یوسف علیه السلام ته عام حکومت ورکړو په ځمکه کې. بیا د هغې نه بعد دا معنا چې یوسف علیه السلام بیا اوسېده په ځمکه کې کوم ځای کې چې خوښه وه، دا سمون نه خوري، ځکه چې بادشاه د بادشاهۍ تشریح په دې سطح ته نشي کولی چې په کوم ځای کې اوسېدل خو هر سړی کولی شي، اختیارات ځان له شي، اوسېده ځان له شي. نو یو دا ده چې د دې الفاظو نه دغه معنا راایستل دا سمون نه خوري، بل د قطعي نصوصو خلاف دي. قطعي نصوص تاسو ما وړاندې وویل چې د ظالم فاسق کافر حکمران سره ملازمت کول په یو څو شرطونو سره جایز دي. یو دا د حکومت په لري کولو باندې بده قادر نه وي، مجبوری به. او دویم دا چې دا وخت د سنبال نه کی دا و نور فاسقانو پاجرانو په لاس باندې ورزي، هغه د قوم او د مسلمانانو حقونه د خپونه لاندې کوي، د غیر د جماعت حقونه، د غیر د عزت او د مال د هر څه بجرغمالي، د غیر د حفظ باندې په د سنبال کی. او دا د شواله کته په لار باندې رواني او پیسې دی بیا مونږ دي پر دې پیسې دي تا مونږ لري، تاسو ملکیت نه دی،
لیکن ته په دې باندې پوهېږي چې دا یو عام لار ده، د چا د کور خوا نه ده، د چا دالان نه دی، دا یو عام لار ده. که دا پیسې زر روانه رب د ضایع کېږي، غلو له په لاس ورځي، نو تاله سنبالول لازمي دي چې راواله سنبالې که کوشش وکړي چې مالک ته ورسېږي. دغه شان دی چې کله عام د ډاکوانو فاسقانو پاجرانو دوران دی، ته پوهېږي چې دا اودس سنبال نه کړم، نو دغه خلکو د په لاس باندې یقیني ورځي. د هغې نه بعد انساني حقونه، اسلامي احکام او د شعائر الله هغه محافظات هر څه د خاورو نه لاندې کېږي، ضایع کېږي، د دین دشمني راوچتېږي. عهده سنبال کړه. نو یو خبره دا شوله چې دغه عهده سنبالول به څه صورت کې ته به د حکومت په لرې کولو قادره نه یې، اصلاح کولو باندې قادره نه یې. دویمه دا ده چې داسې نیکان صالحان به نه یې بل چې دا عهده سنبال کړي، نو مجبوری به څه به سنبال کړي. دریم ستا شوق او محبت به د عهدې او د مال نه یي، بلکې د انساني حقونو د ادا کولو به یي او خپل ذمہواری سنبالولو به یي. نو په دې صورت کې دا جایز ده. او دا تحقیق د چا دی؟ دا تفسیر قرطبی ته تفسیر مظهری دی. لیکن دې باوجود اگر چې بده کې د حکومت بیا قوي کیږي، حکومت به مضبوطیږي، لیکن د مضبوطیدل په صورت کې چې تاسو سره بادشاہ او حکومت د عهد کړی چې ته خود مختار د خپل اسلام او د شریعت مطابق د عهده سنبال کړه، شرط پکې لازمي دی. نو په دې ټیم کې برای راست د ظالمانو ظالمانو معاون نه یي، لیکن په لوري واسطو سره بیا معاوني، په لوري واسطو سره څنګه لوري واسطو سره ګوره ته یو عهده سنبال کړل، تا ته بادشاہ اجازه درکړله چې ته پول د خپل شریعت مطابق د عهده سنبال کړه او ته سنبالې، د بادشاہ په لرې کولو هم قادر نه یي. ټیک شو. د هغې نه وروسته په تا باندې د حکومت داسې زور هم نشته چې ناجایز قوانین در باندې مني، ناجایز کارونه در باندې کوي، دا هم نشته دی. لیکن یو شک بل راولاړېږي، دغه ظالم فاسق فاجر باره کې به شکونه راولاړ شي چې لکه دا فاسق نه دی. ولې فاسق نه دی؟ دا نه کې عالم چې سره ناست دی او ورسې پوره اختیار یې ورکړی دی، نو دی ولې ورکړی دی؟ خو معلومېږي دا چې د بادشاه ټیک دی. نو ګور د خلکو په ذهنونو کې شکونه بیا راوپارول، دغه ښه منصب جب خلک لاره باندې چلولی کېږي بیا هم شکونه راوپارول د خلکو په ذهنونو کې چې ممکنه ده د بادشاه یو نیک سړی څه مجبورۍ نیولی، که د علماو څخه مینه شته دا کس یې خو بولی دی ځان سره کېنولی دی. دویم دا چې په کوم ځای کې کار کوي اداره مضبوطیږي، او چې کله اداره مضبوطه شي څوک مضبوطیږي؟ حکومت مضبوطیږي. حکومت د چا دی؟ د کافرانو فاسقانو فاجرانو حکومت دی. بیا هم تعاون هغې ته ورسېدو، لیکن دا په اسبابو کې تعاون شو، لرې تعاون شو. دا تعاون شو برای راست نه، بل لرې واسطو باندې. دا د لرې واسطو تعاون د یوسف علیه السلام د دې واقعې نه معلومېږي دا چې د ضرورت په بنیاد باندې دا جایز دی. او ضرورت دغه ده چې حکومت لرې کولی نه شم او د خلکو حقونه جرګه مالېږي، زیاتې خورو په لاس باندې ورځي. نو په دې صورتونو کې د حکومت سره که ظالم یې فاسق فاجر سره عهده سنبالول دا جایز کېږي. لیکن موږ وویل چې کم تحقیق چې وړاندې چا کړی دی او احسن کلام نقل کړی دی چې یاره د یوسف علیه السلام ورته وویل چې بادشاهي نه کومه او صرف یو وزارت ترې راکړه، نو دا ښکاره خبر ده چې د بادشاه په لرې کولو قادره دی. بادشاه ورته ویلي زما اختیارات ته واخله او دی وایي مه راکوه، دا خو یو قانون هم نه رالي، یو شریعت یو حکم هم نه رالي، دا جایز شي. دا په هېڅ صورت نه جایز کېږي، دا ناجایز دی. نو حاصل یې دا راووت چې یوسف علیه السلام کومه وعده چې غوښتل دی په دې صورت کې وغوښتله چې د مصر حکومت د کافرانو دی او د ریان بادشاه له اسلام قبول کړی نه دی. په مصر کې اسلامي تعلیمات نشته، او چې کوم ځای کې اسلامي تعلیمات نه وي هلته د انساني حقونه څوک پیژني؟ د مخلوق حقونه څوک پیژني چې دا ځناور په موږ باندې حقونه لري او دا موږ سرته رسوو؟ دا خو اسلامي تعلیمات دي چې عمر رضی الله عنه د فرات په غاړه باندې اقرار کوي چې یاره که دې فرات په غاړه باندې یو سپی د تندې نه مري نه م زه بیا ذمهوار یم، د دې مخلوق په ما باندې حق دی، زه بادشاه یم او زه خلیفه یم، زه ذمهوار یم. دا خو اسلامي تعلیمات دي. د کافرانو او دنیا پرستو په تعلیماتو کې دا خبرې نشته دی چې څوک د ولږې نه مړ شو، ځناورو ته تکلیف ته، انسانانو ته تکلیف، دا خبرې په اسلامي تعلیماتو کې دي، په نور تعلیماتو کې نشته. یوسف علیه السلام په دې خبره باندې پوهېدو چې څوک هم په دې عهده باندې راغی د قات په ټیمونو کې نه د ځناورو خیال ساتي نه د غریبانانو خیال ساتي، بس ځان به ساتي، خپل خاندان به ساتي، خپل یاران دوستان به ساتي، باقي خلک به تباه و برباد شي، ژوند به خراب شي. یو سخت ضرورت د دې ضرورت په اساس باندې. دویم نمبر بادشاہ یوسف علیه السلام ته پور اختیار ورکړی چې دغه د خزانې وزارت دی چې څنګه ته سنبارې د خپل اختیار مطابق خپل مذهب مطابق زه به تا کې هېڅ کار هم نه لرم او سنبالې او په دې ټایم کې چې کوم دی یو ته پور اختیار میلاو شو، بل انتهایی شدید ضرورت. درېیمه دا ده چې دغه وحده یوسف علیه السلام د دین دپاره استعمال کړه. کله چې د وزارت میلاو شو مسلسل
د قوم خدمت شروع او چې د قوم خدمت شروع قوم دومره زیات متاثر شو چې په اول سر کې بادشاه پسې خلک ټول ایمان راوړو او په یوسف علیه السلام باندې دا خلک دس یا شقان شو چې د یوسف علیه السلام د تذکرو دغه د لیدلو نه بغیر به گزاره نه کېدله دومره محبت پیدا شو معلومیږي دا چې دا انساني خدمتونه نیکانو خلکو ته حواله شي دین به ډېر خور شي او که دا انساني خدمتونه کېږي هم خو د فاسقانو فاجرانو په لاس باندې کېږي بیا به هم د اسلام نه ورځ په ورځ باندې لرېوالی ثابتېږي نو د آیات حاصل دا شو چې د زوی د څو شرطونو لاندې د څو مجبورو لاندې داسې وعده سنبالول شرعا جایز څه امام قرطبي رحمه الله لیکي دا ثواب خبره ده او بلکې دا فرض واجب دی په دې صورت کې نو دا شو د یوسف علیه السلام د وزارت د وختلو شرعي حکم او باقي اقوال چې کوم دي چې یاره دا د وحي په ذریعه باندې ښودلی شي هېڅ ثبوت نشته او د هېڅ یو مفسر د معتبر مفسر قول نه دی دویم دا چې دا د غټ وزارت د بادشاهي میلاو شو د غټ بادشاهي نه کته راغی وزارت ته وزارت یې غوښتو د دې خبرې هېڅ دلیل نشته او دلیل سچ د قرآن او د حدیثو د نصوص سره دا قول تضاد او اختلاف لري ټکراو لري او دا قول صحیح نه دی حاصل دا چې یوسف علیه السلام وزارت په دې بنیاد باندې وغوښتو چې یو د سره پور اختیار و چې وزارت د خپل دین او شریعت مطابق استعمال کړي او زه به د پکې کار نه لرم دویمه خبره دا وه چې په دغه ټایم کې بل داسې نیک انسان د یوسف علیه السلام مقابل کې موجود هم نه و دا خبره واضح ده او درېیمه یوسف علیه السلام دغه کار د دین او شریعت دپاره یو بنیادي ذریعه مو ګرځوله او غونډ مصر یو کس په وینا باندې یو کس په اخلاقو باندې متاثره کېږي او اسلام قبلوي دا ټولې فایدې به دې کې موجودې وي نو د ضرورت په اساس باندې یوسف علیه السلام دغسې وکړله بیا د هغې نه وروسته دا مسله ده چې آیا فوري دغه شو مشر شو نه یو کال وروسته چې کله کال تیر شو هغې نه بعد وزارت نو غونډ حکومت ته حواله شو او ریان بادشاه برای نام پاتې شو هغه به زه اهل نه یم چې ستا شان هستي موجوده وي بل ما ته ضرورت نشته نو یوسف علیه السلام د غونډ مصر حکومت سنبال او باقي کې د خزانه وزارت هم شامل او غونډه بادشاهي پکې هم شامل